السلام علیکم ګرانو کتونکو مینوالو یارانو دوستانو او مسافر ورونو دلشاد خاکسار یو ځلې بیا تاسو ته د اورمور نیوز افیشل د طرف نه د باغوانانو د بازار نه مخاطب دی. دلته کې راغلي وو، مونږ ته اطلاع ملو شوې ده چې ډینګي چې کم دی دلته کې ډېره برپور کاروایي شروع کړې ده. د ډینګي ماشي چې کوم دي هغه شروعات د دې ځای نه کړی د خوراک. نو دلته مونږ راغلي وو، دلته کې کم ولس چې پروت دی د هغې نه معلومات کوو چې آیا دلته کې ډینګي څه حالات څنګه حالات شروع کړي دي، او بل د دې دپاره د عمل درآمد کولو څوک شته او که نشته دی. تاسو مونږ سره اوسئ. مینوالو دلته کې مونږ سره کسان ولاړ دي، مونږ سره خو نه دي، هغوی خپله غوښه اخلي، خو هغوی سره لږې خبرې اترې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. نوم خپل وښایه. نوم عبدالقادر باغوانان بازار نه. عبدالقادر دا راته ووایه چې دلته کې زمونږ عملونو سره سره چې دا کومه د ډینګي وبا راغلې ده، دا وایي شروعات یې د دې ځای نه کړی او دلته کې شته دی دا شروعات یې خاص کر د وشنیر باغوان دې علاقې نه وشو، بیا په سرمور شته خټکو بل پېښور سده علاقې راونیوله. خو دلته نه څه هغه شته، نه څه سپری شته علاقه باندې چې یوازې صرف 2 پیرې په دې روډ تېر شوی سوزکي والا هم په دې سوزدین موبلین پکې ګزار څه پکې څښاو بوی کول، هم پکې بیا تېر شوی 2 پیرې بس. عین علاول د بیا نه څوک تپوس راغلی، نه څوک شته، نه څه علاج شته دی، او نه دا په علاقه په کور ګرځېدلی وی. خو د هغې باوجود هم روډ بدلته نه څوک هړتال کې، نه روډ بلاک چې زموږ حکومت څه مخنیوی وکړي دي، سپری وکړي خلکو. هر کور کې 3 سرو بیماران پراته دي، دې خامخا علاج خلک د ښه برابر متاثره شوي دي. خو فلو هر کور کې چې 15 کسان دي سرو پکې خامخا بیماران دي، 3 سرو پکې بیماران دي. او د دې باغوانانو د دې ځای چې کوم مشران دي، نو هغوی د دې دپاره څه قدم اوچتوي، څه وینا کوي؟ نه موږ دلته مشر کوم دی دغه شته، نه کونسلر شته، نه د علاقې څوک مشر شته دی، نه د بازار علاقې څوک شته چې دغه هړتال وکړي یا روډ بلاکي. خاص کر دا WSSP والا خو چې بند کړي، زموږ به هلې علاج دی، دا یو علاج دی موږ سره، بل خو څوک نشته، نه سړی نور څه کار وکړي. دلته دا WSSP والا ګن والا ګاډي تېرېږي، خاص کر چې موږ دا بند کړو راوځي بازار ته او دا بند کړو، زموږ به هلې علاج وکړي، دی به زموږ دا مخنیوی وکړي د ډینګي دپاره. ټول باغوانان ډینګي راکړی. خپل نوم لږ وښایه. زما نوم حاجي نواز. دا راته ووایه دلته کې ډینګي دا وبا چې کومه ده نو دا خوره شوې ده؟ ډېره خوره شوې ده، په باغوانانو کې هېڅ حد نشته دی او بیخي زیاته شوې ده. هر کور کې 15-16 بیماران دي. د دې دپاره څوک عمل درآمد کوي؟ تاسو هېڅ هم څوک نه دي راغلي، نه چا تپوس کړی دی، او چې یو ډاکټر ته ورشي او بس تقریبا 6 پره ورته چپرکټ کې پراته دي او ډراپونه ورته ولاړ دي او خېجو دي. تاسو ته دا معلومات شته چې د دې اثرات څه دي؟ یاره د اثرات خو دغه د ګن ګاډي راځي که نه پېښور نه، او ټول دا اثرات دي، نور هېڅ هم نشته دی. او ګاډي راځي دا د ګن والا اوچنیر ته وړي، ټول دا چاله پکار دي. تاسو چاته ریکوست کوئ چې په دې باندې عمل درآمد؟ دا ګورنمنټ ته پکار دي چې ګورنمنټ راشي او دلته تپوس وکړي چې دا څه وجه ده. سپری والا نشته چې سپری وکړي، او لکه مطلب څوک راغلي هم نه دي دلته کې. مینوال دې مونږ سره اوسي، د نورو ملګرو نه هم تپوسونه کوو چې د هغې رایه څه ده. مینوالو د روډ په دې غاړې باندې مونږ سره چې کوم کسان دي د هغې نه رایه اخلو چې د هغې رایه څه ده. السلام علیکم. وعلیکم سلام. کاکا نوم دې څه دی؟ نوم حاجي حمید ده. حاجي حمید صاحب دا راته ووایه د دې باغوانانو په دې بازار کې د ډینګي ویورانۍ راغیشتې دی، نو دا تاسو څه وایي په دې؟ یاره داسې کور به نه وي چې له ډینګي نه بچي، او ټوله دنیا په دې بیماریان اخته دي، تبې دي، مرضونه دي، کور کې روغ څوک نشته. چا ته ووایه څنګه چل ده، څوک یې نیولي وایي روغ مکې نه ده شته، ټول وایي ډینګي نیولي وي. نو د دې دپاره د دې کلو د باغوانانو سره چې دا ګیر چاپېره کوم بلا شي مشران بلا شي خلک پراته دي، یا د دې ټاون 4 والا یا د دې ایمینیګان امپیګان، هغوی تر غوږه خو به دا خبر رسېدلي، نو په دې څوک عمل درآمد نه کوي. یاره له وسه چا نه ده کړی، نه یې څه ویلي نه یې یادوي، هر سړی په خپل غم کې ورک ده، او مشران داسې خاص مشران هم نشته چې غم وکړي. هر سړی بس د یو بل شاته ځان پټوي. یو ملایان یو مالوایان، لکه دا مالوایان دي که نه. خو دا راته ووایه کاکا زمونږ د دې کیمرې په سترګه باندې یا دغه د ټاون 4 دفتر ته یا د دې حلقې او د دې کلي د مشرانو ته تاسو خپل ځاني څه میسج ورکول غواړئ، کوم درخواست ورته کول غواړئ؟ ولا دا مې غواړو چې دا د دې شي علاج وکړي. مخکې خو به یې ګرمي غم و یا به د کرونا غم و، اوس دا د ډینګي غم ده، دا خو بس داسې غم ده چې هېڅ بچ کېدل نشته. او غم خو حکومت هر څه کولی شي، دوایي هم شیندی شي، هر څه کولی شي،
او غریب سړی په عذاب ده، پیسهدار خو بیا هم ښه دی، یو خوا ته تښتېدلی یا ګزاره کړي یا هېڅ یې لګولی، غریب سړی ډینګي ته باندې پروت ده نو ذاتي بچ کېدی نشته. وروره تاسو سره کوم د ډینګي متاثره کسان تاسو لیدلي دي یا شته؟ موږ سره موږ خپله 22 کسان کورنۍ کې 3 کوره یو موږ 3 ورونه او 22 کسان ډینګي نیولي 22 کسان. دا 22 کسان چې کوم ډینګي نیولي دي د دوی تاسو ته دومره معلومات شوی دی چې سرات یې ښکاره کړي وو چې دا بیا ټسټ له لاړل یا ډاکټر له لاړل او هغه ورته وویل چې دا خو تبي کوي او الټیانې کوي الټۍ پکې راځي او بله خبردار دی کې دا ډوکې مډوکې خوږېږي بس دومره زیاته تبه چې بې حده نه زیاته وي بلکل. خو دلته داسې زموږ انتظامیه یا بل چا داسې څه په غم نه دی خوړلی چې موږ ته یا دوی وشیندي یا مطلب دا دی چې څه شی سپری وکړي یا بل څه دوی موي. خو موږ په لوکل دغه ته ځو ډاکټرانو ته او بس یو بیمار چې ورو 2000 او 3000 روپۍ رانلي خو بس ډېر زیات مشکلات دي، ډېر زیات مشکل دی موږ ته. څه ویل غواړئ تاسو کوم درخواست په خپله خوله باندې کول غواړئ دغه کسانو ته کوم چې زمونږ غږ اوري هغوی ته تاسو څه درخواست کول غواړئ؟ موږ ورته همدغه غواړو چې یاره موږ ته د دوی وشیندي یا موږ ته داسې یو دوی دلته دغه شته هسپتاله خو دوی پکې نشته لکه د دې شي دوی پکې سره شته نه. موږ زه خپله څو ځلې ورغلی یم وایي دلته دا شی نشته دی وروره. نو موږ حکومت نه دا مطالبه ده چې مطلب موږ ته د دوی غم وکړي یا د جالو مالو یا څه شي که نه. موږ ته خو ټول کیم دی، غریب خلک دي، نو بېوسه خلک دي. مینوالو دلته کې د باغوانانو په دې بازار کې مونږ سره بل یو دکاندار دی د هغې نه هم معلومات کوو چې د هغې رایه څه ده. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خپل نوم وښیه. فرهاد. فرهاده دا راته ووایه دلته کې زمونږ عملونو سره چې کومه د ډینګي وبا راغلې ده نو دلته کې کوم خلک ترنه متاثره دي؟ نو څه ویو دلته خو بېنهایته ډېره ده، ټول خاندان ټول کلي چې کوم ځای کې ګورې ډینګي هر یو کس چې ګورې ډینګي بیماري ده. او نو څه موږ خپله خاندان کوم وترون دي ټول خاندان پروت وو او بازار تاسو هم تېره که په خاندان کې؟ ټول زموږ ټول ورترونه مې وواڼو تېره کړه، وواڼو کورونو ټول خاندان هم تېره کړه. امیر صاحب د ډینګي په حوالې سره تاسو څه ویل غواړئ؟ دلته کې کار یې شروع کړی دی د ډینګي؟ ډیر زیاته ډینګي ماشي دی یاره دا خلک هر کور کې 3-4 کسه پراته دي. زه په خپله هم چې چلی وم خو څه داسې خاص دغه نشته به د ډاکټرانو پکې لاټري راوتې ده بې تعلیمه ډاکټران. د دې اثرات تا ته څه محسوس شوي دي چې تا ته ډینګي ته ووالي اثرات یې څه؟ یاره تبه مې وه 3-4 ورځې مې تبه وه وجود کې مې بیخي دم هم نه و بس په 1500 روپۍ ډراپ و بس تلم به و د ډراپونه به یې راته خېجوله. دا کم سیاسي وګړي چې کوم دي او هغوی دا چوکونه او دا لارې او دا کوڅې او دا ګیټونه او دا حجرې ټول په دې فلیکسونو باندې په هغه وخت د ضرورت کې لړلي وي اوس د دې دپاره د عمل درآمد کولو څوک شته؟ یاره نو هغوی سره ما خپل هم زموږ د دې علاقې چې کوم ناظمان دي ما هغوی ته وویله چې یاره تاسو خو د وټونو په وخت کې موږ خوب ته نه پرېږدئ راشئ او دلته موږ ته سوالونه کوئ او د علاقې هغه دغه خبره راته ولړئ او اوس د یو سپری قدر مطلب چې دا وشي نو ناظمان وویل چې یاره موږ اوس نه یو ناظمان که نه زموږ دغه نه ده لکه موږ نشو کولی مطلب دا دی دا اتارټي موږ سره نشته دی پوه شي په خبره. نور حکومتي مین مسله دا ده زموږ په دې علاقه باندې د WSSP دا ګندونه راځي او د دوی په دې لاره په کار دی چې دوی دا د کرونا سپری کولی. ما خپله په سوشل میډیا هغوی پسې ډېر کوشش وکړو چې یاره تاسو راشئ په دې لارو لږ سپری وکئ ستاسو د ګندونو په وجه باندې په دې روډ باندې ته د WSSP د ګاډي پسې شاته روان شه د بوی د لاسه ته چې کوم دی تللی نه شي. نو موږ هغوی ته هم ویله خو هېڅ څه طریقې کار یې ونه وایي دا چې د ځان په تماشه دی ورته ځان ښکاري که خدای مې نه غلطوي دغه مې جانان ښکاري او زه د خپل کلي په خانانو سم مین یم که نه والله که یو م راته پښتون او مسلمان ښکاري او په ځمکه یې خپل نه لګي غم غرض په چا نه کوي دا سړی څوک دی چې دا ځان ورته اسمان ښکاري؟ مینوال دې مونږ سره اوسي. وایي دا چې د ځان په تماشه دی ورته ځان ښکاري که خدای مې نه غلطوي دغه مې جانان ښکاري او زه د خپل کلي په خانانو سم مین یم که نه والله که یو م راته پښتون او مسلمان ښکاري او په ځمکه یې خپل نه لګي غم غرض په چا نه کوي دا سړی څوک دی چې دا ځان ورته اسمان ښکاري؟ مینوال دې مونږ سره اوسي. مینوالو دلته کې مونږ د میډیسن شاپ ته راغو دلته کې یو ملګری مونږ سره ولاړ دی د هغې رایه هم ګورو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خپل نوم وښیه وروره. وقار خان. وقار خان دا راته ووایه چې یو خو مونږ ته دا انفارمیشن شوی دی چې یاره د ډینګي چې کومه دا وبا ده ړومبې په دې باغوانانو راغلي وه نو دلته کې تاسو ته پته شته چې خلک ترې متاثره شوي دي؟
بالکل دلته ډیر خلک متاثره شوي دي او مطلب چې دلته غریب خلک دي او دلته دا شی ډیر تیزی سره روان دی او یو وبایي شکل یې دلته اختیار کړی دی او موږ ته ډیر مریضان د ډینګي حوالې سره راغلو دوایانو تپوسونه وکړو د دې متعلق زموږ نه معلومات واخیستو څه چې زموږ په علم کې وو هغه معلومات مو ورکړلو صحیح او د دې ځای چې دا کوم مشران دي دوی د دې دپاره چېرته څه قدم نه اوچتی چې یاره چېرته سپری دې وشي یا چې کوم دی د دې ولس دا پرېدونه یا دغه دغه ډینګي وانه چې کومه ده دا د وینې نه اوري نه په کار خو دا چې مطلب دلته چې کم ذمہوار کسان دي ناظم دی یا کونسلر دی یا داسې لوکل سطح باندې کومه د دو هغه یونین سطح باندې کم مشران دي هغو ته په کار دي چې د دې دپاره مطلب څه ناڅه اقدامات وکړي خو تر اوسه پورې داسې څه شوي نه دي ځکه چې موږ ته کم عوام راځي هغه موږ ته دا شکایت کوي چې تر ننه پورې دلته نه څه سپری شوې ده یا نور داسې ټیمونه راغلي چې دلته مطلب د حکومت په سطح باندې د دې کنټرول کولو احتیاطي تدابیر موږ ته یا داسې معلومات راکړي یا دا شی کنټرول کې وبایي شکل اختیار کړی دی که نه خو د خلکو دا شکایت دی چې تر اوسه پورې زموږ ته هېڅ نماینده یا داسې څوک مشر داسې څوک نه دی راغلی دا خو ښه خبره تاسو خو په کار چې داسې میډیا ولا راشي او د آواز اوچت کړي د دغه مشرانو ته دا میسج ورسیږي چې آیا د ولس دپاره څه نه څه کول په کار دي د دې ډینګي کم متاثره مریض وي د دې تا ته پته شته دی چې د دې اثرات او تاثرات څه دي او دا ډینګي خو چې کم دی دا چې کله تا کم ماشه دی هغه باید ټوکي هغه وخوري نو دا به 4 ورځې مسلسل ته به راځي ته ستا علاج به جاري وي خو ستا باندې به د هغې مطلب مسلسل چې کم اپیسوډ دي چې کم چې هغه ساینس علامات دي او کومه ته به د هغې خپل په 24 غنټو کې یو سپیل چلیږي هغه په تا باندې خامخا راځي که علاج شریم وي هغه مونږ مریضانو ته وایي اکثر مونږ ته مریضان راسي چې زما علاج جاري دی خو زه ښه کېږم نه نو هغه ته مونږ دا پویه ورکړو چې دا به 4 ورځې په تا باندې دا ته به راځي هغې دپاره به خفه کېږي نه خو تاسو چې کم د علاج دی دا به جاري ساتئ او چې کم جوس موس دي او کم چې دا پیراسټامول دي دا کمې د تبې ګولۍ دي هغه به ورسره جاري ساتئ نو هغې سره به دا 4 ورځې پس دا به شی کنټرول کېږي نو هغې وجې نه هغه بس بیا پوه شي او نورو خلکو ته هم دا بیا اطلاع ورکړي اکثر داسې وي چې یو ډاکټر ته لاړ شي هغه وایي چې دې ډاکټر سره زه ټیک نه شم بیا بل ډاکټر ته ځي نو هغې سره هغه مسله نور هم کمپلیکیټډ شي پیچیدګۍ طرف ته لاړه شي نو د دې دپاره چې بیا موږ څه په هغه کې دي موږ پراپر هغه نالج ورکو هغه ته اویرنس ورکو چې تاسو به خفه کېږئ نه خپل علاج تاسو چې کم دی دا جاري وساتئ نو انشاءالله دا شی به 4-5 ورځې کې کنټرول شي ټیک شو چې ډېره مننه الله دې عزت وکړه مینوالو د باغوانانو بازار ته راغلي وو کم ځای نه چې ډینګي خپله کارروایي شروع کړې وه ړومبۍ حمله چې په کم ځای کړې وه نو هغه دغه باغوانان دي د دې اثرات چې کوم دي د ډینګي متاثره مریض چې کوم دی د دې اثرات دا دي چې د ده په بدن باندې ښه زور کې تبه راشي او د خوراک نالۍ چې کومه ده دا سوځې شروع کړي دا سوځي د سترګو ګاټې چې کوم دي دا خوږېږي ورسره حمله چې کومه ده حمله دا په 2 ټیمو کې کوي یو د سحر نور خطو سره او یو د نور پریوتو سره باید حفاظتي انتظامات چې کوم دي نو هغه دغه دي چې تاسو د ماښام نور پریوځي چې د هغې نه مخکې کوم لوښي چې ستاسو پراته دي په هغې کې پاکې اوبه چې کومې دي دی دا انډې په هغې کې اچوي دا جراثیم دا وایرس چې کوم دي بیا د هغې نه دا خورېږي نو مهرباني وکړئ دغه میسج چې کوم دی زمونږ واورئ د ماښام نور پریوتو نه مخکې چې کوم دی تاسو خپل په کور کې چې کوم پاک لوښي دي او هغه اوبه په هغې کې وي نو مهرباني وکړئ هغه یا تشوئ نه سکوروئ او یا پې باندې څه کېدئ نو د دې شي نه به چې کوم دی نو تاسو اټیک نه چې کوم دی نو تاسو به بیا بچ کېږئ او اثرات چې کوم دي نو هغه هم تاسو ته مونږ وښول خو د ټاون فور چې کوم واکداران دي مشران دي انتظامیه ده هغې ته مونږ د دغه قوم د دغه ولس په سر باندې انتهایي او عاجزانه ریکویسټ کوو چې مهرباني وکئ د ولس ته د انسانیت په نظر باندې وګورئ که په دغه زړه کې مو د انسانیت دپاره یو خاشه قدر هم وي نو د ولس ته د انسانیت په نظر باندې وکتی شئ دا یوازې د باغوانانو بازار نه دی دا ورمړ دي دا ورپسې چې کوم دی خټکو پل دی مسیزي موسازي او سوریزي چې کوم دی نو دغه په هر ځای کې دغه وبا چې کوم دی نو دا راخوره شوي ده د ډینګي الله دې په مونږ باندې خپل فضل او رحم دغه عاجزانه ریکویسټ چې کوم دی زمونږ
تاسو کتونکي کم مینوال چې دي دی شیر کوي چې د دغه غفلت په خوب باندې کم اوده انتظامیه ده چې دا راپاسي او که چېرې نه شوه نو انشاءالله دوی پسې به بیا زه دفتر له هم ورشم په ډېره مینه خپل هوست دلشاد خاکسار له سره د خپله ټیمه زموږ کیمرامین حمزه صاحب او پروډوسر چې کم دی هغوی نن موږ سره ډېر محنت وکړو امجد صاحب اجازت نه غواړو په لوی الله مو سپارم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو